ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. من خفف على مماليكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. واستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى لكم عنهما. وأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتتعوذون به من النار. ومن أشبع فيه صائما سقى الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. رواه الترمذي وغيره من أصحاب السنن. ما يوجد حديث تاسو مخکې ذکر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام بدغه بیان چې ما تاسو ته یو حدیث ولوست، دا به د شعبان په آخري ورځ د شوقه ده او د رمضان نه یو ورځ مخکې صحابه ته بیان کړ. نو دا د وخت په اختصار زه درته صرف د دې حدیث ترجمه او لږه مختصره تشریح کوم. حضور پاک بدقه چې دا ما سو یا خو عربي به خلکو پیژندل، عربو د پښتو یا د اردو د بیان ضرورت نو دغه بیان او دغه د شوق قدر مکمل په اخیری ورځ به دغه بیان کو چې ما تاسو ته. نو زه د دې بیان ترجمه درته مختصره کوم. سلمان فارسی فرمائے
وی نبی علیہ السلام په اخیری ورځ د شعبان کې صحابه ته یو تقریر وکړ نو په هغې کې وفرمایل ایها الناس ای خلق قد اظلکم شهر عظیم یو لویه میاشت په تاسو راله لویه میاشت دا لویوالی په دې نسبت نه دی چې د نورو میاشتو ورځې زیاتې او د دې ورځې د هغې نه هم زیات د نورې کمې او دا زیات دا نه یا د دې ورځې اوږدې وي او د نورو ورځې لنډې وي یا شپې اوږدې وي او د نورو ورځو لنډې داسې نه دا خو د موسم په اعتبار کله په اوږدو ورځو کې راځي او کله په لنډو ورځو کې راځي دا عظمت د ثواب په بنیاد دی او دا لویوالی دا د اجر په بنیاد دی د نورو میاشتو نه د مرتبه او د ثواب په نسبت ډېره لوی عظیم الشانه میاشت په ټولو میاشتو کې بهتره میاشت د رمضان ده په ورځو کې بهتره ورځ د جمعې ده او د کال په ورځو کې بهتره ورځ د عرفې ده او په شپو کې قیمتي شپه لیلة القدر بیا رسول الله مبارک فرمایي شهر مبارک هغه میاشت چې مبارکه ده مبارکه څه ته وایي برکت دې ته وایي چې شی لږي او خیر پکې زیات نو عبادت به لږ کې او ثواب او اجر به زیات صدقه به لږه کې او ثواب به زیات فيه لیلة خیر من الف شهر په دې کې داسې شپه ده چې د زرو میاشتو نه ثواب غوره ده او قرآن شریف کې الله فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر د دې به زه انشاءالله یو جمعه درته بیان وکړم د لیلة القدر خبره ته وایي خو داسې شپه ده چې د زرو میاشتو د هغې ثواب برابر نه دی زیات دی یعنی په دغه شپه کې چې چا عبادت وکړه دی دې داسې وګڼي لکه زما د زرو شپو د عبادت نه زیات ثواب عبادت کړی په دغه شپه چا تهجد وکړل ډېرې داسې فرض کړي لکه د زرو میاشتو زر شپې نه د زرو میاشتو د شپو د تهجدو نه زما ثواب زیات دا ګوره د رمضان د برکت یو وجه دا شو د دې شپې د وجه د رمضان برکتي دی جعل الله صيامه فریضة خدای د دې روزې فرض کړي دي کم سړی چې مکلف دی په شریعت باندې عاقل دی او بالغ دی په هغه روزه فرض د مسلمان لیونی نه دی او ماشوم نه دی روزه فرض په بالغ خو فرض ده او صحابه په ماشومان هم روزې نیولې حدیث کې راځي بلدول به روزو سره نو واړه به ورته په جړا شو نو د لوبو څیزونه به ورته کېښودل په هغې به مشغول کړل او شپې ته به یې پرې روژه ورسول د هغې عبادت سره شوق و نو په بچو یې عبادت کړ زمونږ خو خپله شوق نشته نو بچي که روژه نیم سي مونږ ورته بچي مه نیسه مړ به شي کمزورې به شي او ناجوړه به شي پلار او مور که روژه نیوي شي او طاقت یې وي دا نه چې یو خدا دی چې ډاکټر ورته ووایي نو بیا له خبره ده چې مه نیسه خو چې طاقت یې وي مونږ بچي ورته بابا مست ناجوړه به شي او بیمار به شي مړ به شي او روزه منیس پر روزو څوک نه مري بیماری ورسره زیاتېږي بېشک هغې دپاره د مسلمان ډاکټر ته رجوع کړي هغه ډاکټر چې په خپله روجې نیسي ګورئ هغه ته دې رجوع کړي که هغه ورته وایي چې ستا دا روژه ستا دا بیماري زیاتې او تکلیف زیاتې مه نیسه نو خیر دې نه دی نیسي نو که ځوان زلمې وګورې دا خبر ذهن کې واچوي نو ابې قضا کوي بیا د ځوان زلمي د بیماری د وجې چې دی روژه ونه نیسي د هغې کفاره نشته ابه قضا کوي کله هم چې جوړ شو قضا به کوي او که په جوړوالي اډو سر نه قادر نه شو همغه مرض کې مړ شو نو غاړه اخلاص رسم پې نشته او که جوړ شو وینې نیولی نو بیا مجرم دی دا رکوټ اختر د لومبۍ ورځ به نه نیسي او باقي دی که طبیعت یې ښه او جوړ شوی نو فوراً د شروع کې پې او دا فدیه زمونږ د خلکو وي په فدیه ورکړه مه نیسه د بوډا دپاره شیخ فانی ورته وایي زمونږ په کتابونو کې چې بوډا سپینګیري وي او هغه روژه نشي نیولی د بوډاتوب د وجې نو هغه باندې بیا روژه نشته د هغې په ځای به فدیه ورکوي فدیه څومره ده پاو کم 2 کیلو غنم او یا پاو کم 2 کیلو اوړه دا د یوې روژې په سر
دا به غریب مسکین له ورکوي یا د هغې قیمت. نو فرض شوه روجه، مسائل به یې راته انشاءالله ووایم. وقیام لیله تطوعا، او د شپې عبادت نفلي دی. د شپې چې رات موږ تراویح کوو یا تهجد کوو، دا نفلي عبادت دی. تراویح سنت دا تراویح کوئ مه پرېږدئ، ثواب یې ډېر زیات دی. البته نن سبا زموږ علماو یو فیصله کړې ده د حکومت سره په مشوره، د دې موجوده حالاتو مطابق یې کړې ده. دا کورونا وایرس دی که څه شی، نو هغوی دا فیصله کړې ده چې یاره کم نه کم خلک خیر دی جومات ته ځي. ښه خبره، بوډاګان یا چې څوک ټوخېږي زکامې وي یا ډېر ماشومان یا ناجوړه، هغوی دې نه دي کور دی وکړي. زموږ فقها هم لیکلي دي چې کور کې عبادت تراویح کور هم کولی شي، بلکې بعضې علماو فقهاو لیکلي دي چې د ځان له تراویح که څوک په کور کې کوي هغه بهتر دي. د بعضې امامانو دا رایه ده. نو خیر دی کور کې کولی شي، یو کس دې مخکې شي، درې څلور کسه دې ورپسې ودرېږي، جمع هم کولی شي، په حجره کې هم کولی شي، هېڅ پروا نشته، ځان له هم کولی شي. حالات داسې دي، علماو فیصله کړې. نو کم نه کم خلک خیر دی جومات ته ځي. دا هغه علماو چې کومه فیصله کړې د هغې د فیصلې مطابق که عمل وشي، نو ښه خبره ده چې دا مصیبت دا بیماري زیاته نه شي. ځکه ما واورېدل چې دا سرخوړلی شی ډېر په تیزۍ روان دی او خورېږي، او ډېرو ملکونو کې خو جوماتونه مکمل بند شوي دي. دا د خدای فضل دی او زموږ د علماو برکت دی. ګوانې چې زموږ علماو حکومت سره مذاکرات وکړل، نو حکومت یې په دې قانع کړه چې نه، قایل یې کړه چې موږ جوماتونه بالکل نه بندو لکه نورو ملکونو کې چې بند دي. جومات به کولو وي، بانک به هم ویلې کېږي، مونځ به هم کېږي، خو یاره چې کوم شرایط دي د اصولو، کم نه کم خلک دی راځي. ښه خبره ده، بده خبره نه ده. سنت او نفل دی کور کوي او کم خلک دی راځي. او څه بده خبره که داسې د جومات خلک هغوی یو ځای شي او په شریکه یو فنډ جمع کړي او دغه شی سره سینیټایزر چې ورته ویلې کېږي، سینیټایزر چې ورته ویلې کېږي، او هغه د جومات په دروازه کې کښېني چې راځي هم د پې لاسونه مږي پورې کوي او چې د بیا د پې لاسونه پورې کوي. ښه خبره ده، احتیاط ما درته مخکې جمعه کې ویلي سنت دی. ښه دا ځان ساتل او ځان بچ کول. نو د شپې قیام عبادت دا نفسیاتی عبادت دی. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه. رسول الله مبارک فرمایي ګوره د روژې برکت ته چې په دې میاشت کې د نفل عبادت وکړه، دومره ثواب به خدای پاک درکړي لکه په نورو میاشتو کې چې فرض عبادت کم ثواب لري. فرض خو ډېر قیمتي دی، د نفلو ثواب په فرضو ذکر کاوه ثواب ډېر اوچت شو. 2 رکعاته نفل کوه د 2 رکعاتو فرضو ثواب، 4 رکعاته نفل کوه د 4 رکعاتو نفلو ثواب. نو دا پکې کوئ. ومن ادى فيه فريضة كان كمن ادى 70 فريضة فيما سواه. او چې فرض عبادت ته وکړه دومره ثواب یې دی لکه د دې میاشتې نه په علاوه چې په نورو میاشتو کې اویا فرضه کې د سار د 2 رکعاتو فرضو څومره ثواب شو لکه په نورو میاشتو کې چې اویا د سار منځونه وکړي. نو د مارونو نفل عبادت ذکر و اذکار تلاوت دی له زور ورکې. نن سبا خلک ټول په لډو نښتي دي، وخت لنډو، ځمکه وخت ټیم لنډو، نو لګیا دي ځای په ځای خلکو لډوګانې اخیستې دي او په هغې خپل ټیم لنډوي، او یا موبایل کې پیکیجونه ځان ته اچولي او په هغې خپل وخت تېروي. د خدای دپاره قیمتي میاشت ده د مارونو، په فضولیاتو یې تېره نه کوي. ګوره په الله ځان وبخئ، دومره عبادت وکړئ چې تاسو الله وبخي. قیمتي میاشت ته فضول په لډو کې څه دي چې 4-5 کسه یو ځای شي لډو کوي او وخت تېروي. دا څه دومره ګرانې روژې دي، د هغې په ځای د قرآن شریف تلاوت ولې نه کوي، ذکر ولې نه کوي، تسبیح لاس کې لډو نه، تسبیح ښه دي که لډو ښه ده. په دې خولې باندې د خدای نوم ښه نه دی چې الله نوم یادوي. مهرباني وکړئ، مهرباني. دا زما وروڼه یې چې څوک هم زما آواز اوري، ځکه خلک خو کم دی، مونږ قصدن ویلي دي چې خیر دی په دې ورځو کې خلک کمې. نو مهرباني وکړئ چې کوم ځای زما د آواز څوک اوري هغې دا مهرباني وکړئ تسبیح لاس کې والی، قرآن لاس کې راوالی. چاله قرآن ورځي په ناظره تلاوت تی کوي، او چاله نه ورځي تسبیح ذکر و اذکار درود شریف دا وایي. لډوګانو باندې دا وخت مه تېروئ، فضول وخت به ضایع شي او دا الله دا وخت بیا په ګوتو نه راځي. بیا فرمایي وهو شهر الصبر، دا د صبر میاشت ده. صبر څه معنا؟ ډېرې معنی دي.
علماء د صبر غړي معنی کړي دلته به د سمانه وکما د خوراک نمازان صبر کې صابر به صبر بندوالي ټینګوالي ته لبا ټینګ کې د خوراک نه د سکاک نه د خواهشاتو نه د کنزلو نه د غیبت نه د دې ټولو نمازان صابر کې د ګناه نه تر دې حد پورې یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي که څوک درته کنزلو کې یا د تسبکه وي وای د ما روزه جواب مو ورکړه او الکذب والغیبت یفتران الصوم حدیث کې راځي وی چې څوک غیبت کوي او دروغ وي روزه ماتي وی دا څه نه ماتي چې قضا در باندې راځي خو د روزې برکت وسره جوړه شو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنه ماشاء الله رسول الله مبارک فرمای چې د خوراک نسکاک نه او د خواهشاتو نه د صبر او ځان دې ټینګ او د ګناه نه دې ځان ټینګ او ګناه دې ونکړه او غیبت دروغ دې ونه وي او د چا د بدو جواب دې ورنکړه وی جنت ته ځای دی تو نه پاسانه چې نو ګوره کته به بار ګرځم خامخا غیبت درو نو کور کې نه پارام کنه اسیم دا کورونا در باندې حمله ونه کې ګورې کټه کې در کا ګورې شی به کور ته درنه نو بیا به سره سکه هغه ځان لغم دي کنه نو بس خپه اطمینان په خپل کور کې کینه چې سو کار روزګار والا نه هغه خلک یادوم او بس تلاوت د قرآن شریف کوي بس خپه صبر کې به ورسته رشي مفتو کې به جنتو ګټه وشهر المواسات د خیر خېګړې میاشته خیر خېګړه خو پیژنې کنه پیژنې 13 جمعه خو مې صدقې د طویل وکنه غریبانو سره به خیر خېګړه وکي تر روزه ماته پیکاوړې او کباب ور سره ځان ته مخه ته خو دي نو گاونډي لم لګ ورکا کنه صدقه پکې وکي خیر خېګړه وکي پښمنی په گاوند کې غریبانو خپلوانو کې وکي وشهر یزاد فيه رزق المؤمن دا هغه میاشت چې د مسلمان روزي پکې زیاتېږي ماشاءالله د مسلمان روزي خدای زیاتای بل د کجور ورکړه خدای به هغه ثواب هم درکې او روزي به زیات شي بل صدقه دی ورکړه نور به خدای هغه ډبل زیات په زیات به درکې روزي به کې زیاتېږي بیا فرمای من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار الکه په یو کجوره جنت ګټه کنه ګټه تاسو ته پوښ کو نو رسول الله مبارک فرمای چې روزداري لدی افطاری ورکړه افطاری کجورم ده افطاری دا چې پلیټ روزي دی ورولېګن دا ټول چې بسر روزه ماتي د دې څه فایده ده ګناهونه ټول معاف شو سټې د اور نه آزاد شو ګناهونه ټول معاف شو سټ د اور آزاد شو وکانه له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شيء دا غروجدار چې څومره ثواب شوی دی داغه به نه کمیږي او داغه برابر ستاو شو داغه به نه کمیږي داغه برابر ستاو شو دا کجوره نن سبا خلک پیکاوړې پخای پیاز پکې لګي لکه د پیکاوړې سره جوړېږي ها پیازونه ټماټرونه او وړونه جوړېږي ها او دا ولېږي غریبانو له مالداران کنه کورونه ته ولېږي ولا ولا ولېږي دا غي چې به څومره روزه ماتای دا غي به ثواب نه کمیږي ډېر خلک وي دا د پاغې نه کموم وي دا ما ثواب داغه کېږي نه ستا نه کمیږي دا مې یو جنجال شته بشیرجان لور کې کجوروي نه بیا خو د ما روزه ستا شوه هلکه ستا روزه بشیرجان زما نه کېږي ستا روزه په خپل ځای د یو پوټې د ماشي د وزر برابر نه کمیږي او چې ستا څومره ثواب یې دومره زما مشي ښه بیا فرمای قالو صحابه سو یو غریبانانو لیس کلنا یجدو ما یفطر الصائم ار یو سړي سره خدا څه شي نشته چې بل روزه ماتي لور کی غریبانان دي حضور پاک سے فرمای فقال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة وعلى شربة ماء او مضغة لبن ما شاء الله ودا ثواب د هغه چم کیږي چې چاله یو کجوره ورکی کجورم ني د ابو یو ګټ ورکی یو ګټ په ورکی یو ګټ په د چاله ورکړ یو ګټو بده ورکړ مړه دا خوار چا کرشتا ګټو به خوار چا کوي خو د پیغمبر مبارک مقصد دا چې تعالی ګټ در کم تدا ګټ مال راکې زما د ثواب برابر ثواب بستو چې ستاره ثواب برابر بدموش کجوره خوار کارجا یو کجوره سو ورکی یو ګټ په یو ګټو بم ورکی بس دا ثواب به خدای پاک غیلم ورکی او هو شهر اوله رحمت لومبه الله سره رحمت ته خدای رحمت وریږي وس الحمدلله واوسطه مغفرة او دامیان دی د خدای بخنه ده دې کې رحمتونه اوریږي په دې میانس کې خدای پاک بخنه شروع کی پلان کې مې وبخه پلان کې مې وبخه پلان کې مې وبخه واخر عتق من النار او چې اخیری لس تیریږي ټول مې د اور نه آزاد کړل
من خفف عن مماليكه فيه غفر الله له وعتقه من النار. کدا چا غلام عمرئی وی هغه زمانه کې غلام عمرئی دې زمانه کې څه دی همسایه دی مزدوری دیاړی مار دی ګلکار دی مزدور دی ګوډمار دی چاری مار دی هغه باندې کار آسان کا ظلم مکه و چې شابه دا کار به خامخا خلاصه شابه دا دو بوجه به سیمټو خامخا وجته نه آسان کا په کار د ګنټه په کار کم کا وای خیر دی خپل طبیعت کم کار کوي پروا نشتا نو چې چا په مزدور کار دیاړی مار غریب سړی پر روجه کې مزدور ډېر ګران خو بچي وته پراته دي غریب ته روجه کې سیمټو بوجه چتول ډېر ګران کار دی خو خوار مجبور دی روجه کې ګلکار سر ټاټ کیو چتول او ګلکار په قوازه ودرېدل ډېر ګران کار دی آسان کار نه دی ګوډ لتل ډېر ګران دی مجبور دی خوار الته بچی دی خېټه لري مریض بیمار لري نو کمې وسره وکړه گزاره وسره وکړه نو چې دا دې وکړل نو الله به د ګناهو بخي سټ برې د اور نه آزاد کړي واستكثروا فيه من 4 خصال رسول الله مبارک فرمایي 2 کار سلور کار پکې وکړي سو سلور خاصتين تردون یا تردون بهما ربک ربکم دواړه ویل شي تردون تاسو په دې کې خپل رب په خوشاله کې رب او 2 خصلتون دي لا غنى لكم عنهما چې دا غینه غوتاس خلاصین استقامه به کوي سو سلور شو اما الخصلتان اللتان تردون بهما ربكم یا تردون بهما ربكم اغه 2 سيزونه چې الله پر راضي کوي هغه سدي فشهادة ان لا اله الا الله وتستغفرونه یو دا لا اله الا الله وای اشهد ان لا اله الا الله دا وای او بل استغفار وای ما خو مخکې جمعه د استغفار خبره کړې ده کنه په دې الله ډېر خوشالي نو روزه کې بس کوو استغفار به وایو ښا او ذکر بکو ذکر او بل څه شي استغفار په دې الله خوشاليږي واما اللتان لا غنى لكم عنهما هر چا غدو صفاتونه چې دا غي نخلاصي نشته خامخا به کې فسالون الله الجنه وتعوذون یا تتعوذون به من النار دا خدای نه جنت غواړي دا اور نه معافي بچواله غواړي دې نخلاصي زمونږ شته نه نو چې کلم روزه کې دعا کوي خدایا سټ مې دا اور نه آزاد کې خدایا جنت را لرا کې ومن فی صائما واہ بیا وی وی کرو جدار دے مولک چارو جدار مولک ڈوڑے ورکڑا روجدار مولک ڈوڑے ورکڑا نبی علیہ السلام فرمائی سقاہ اللہ بن حوض شربتا لا یدمو حتی یدخل الجنہ وی دلب خدے زماد حوض کا سر نو بورکی دا حضور پاک اغا حدیثو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با دروجینا مخ کے خپلو صحابه کرامو ته بیانو نو ما اقا حدیث تر بیان که او مغا حدیث او په معنا مې پوه کړې نو خلاصه څه شوه د نفل و ثواب د فرض فرض یو پاویا پیشوې په خبره بل صبر به کوې په دې کې خیر ښېګړه به پکې کوې روجه او روجهدار له به افطاري ورکوې او موړ کې روجهدار غریبانان ښه خیراتو کې په دې ورځو کې په ګاونډ کې او په رشته کې او کار په مزدور کار کم کا په زور مزغله وه گزاره وسره وکړه نو انشاءالله خدای پاک با اجر در کی او د شپې به که خیری تراویح کوې نفلونه کوې تلاوت کوې استغفار ذکر و اذکار کوې او چې سوال کوې وی خدای جنت را کې د اور نه مو غاړه آزاد کړي دعا وکړئ یا الله د رمضان دا مبارکه میاشت په موږ په خیر او په عافیت تېره کړي الله موږ له پکې د روجو توفیق را کړي الله موږ له پکې د عبادت توفیق را کړي الہ العالمین موږ له تلاوت او د ذکرونو توفیق را کړي خدای د ګناه نه پکې وساتي رسول الله مبارک دا کم تقریر کې مبارک څه فرمایلی دي په دې زموږ عمل نصیب کې الله په دې عمل نصیب کې او د ګناه نه پکې عبادت نصیب کې او چې کم کسان په دې کورونا وایرس کې مبتلا دي بیماران دي الله روغ صحتونه ورکړي زما یو 2 دوستان دي یو په مردان کې دي یو په پیښور کې دي هغې دواړه په اسپتال کې غریبانان داخلو یو غوز جن شوی دی یو سم اسپتال کې دی دوه کې چې الله روغ صحتونه او شفا ورکړي نور چې څوک بیماران دی الله روغ صحت ورکړي او دا مرض دی خدای ختم کړي چې کومړه دی خدای د شهادت نصیب کړي او زمونږ د شیر لالا خور وفات شو په مرزو کې زمونږ د شیر لالا دی خور وفات شو په مرزو کې هغې ته دعا وکړه چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي خدای پاک وارثانو له صبر ورکړي
څومره مردگان چې وفات الله دې ټول وبخي زمونږ نه دې الله راضي شي الله مونږ له د نیک عمل توفیق راکړي خدای د ګناه نه مړه تور کې د ګناهونو نه مړه تور کې د ګناهونو نه مړه تور کې او د نیک عمل توفیق راکړي برحمتک یا رب